کوي چې دا معاشره سم شي د معاشرې د سمېدو لپاره بله لار نشته ځکه بل طرف ته خواړم دي وای میری جسم میری مرضی نو ستا جسم کو ستا مرضی نه ده دا جسم چې چا درکړی مرضی د هغه ده دا شکل چې چا درکړی مرضی او اختیار به د هغه یو چې هغه الله رب العزت دی شکل یې درکړی صورت یې درکړی مخ یې الله درکړی خپې او لاس یې درکړي فیصلې به د هغه وي چې هغه څنګه ویلي هغسې به وي ښځې له خپل حق دی سړي له خپل حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې د دنیا تاریخ وګوره یو خوا ته رومیانو چې هغوی ښځې په ځان باندې حاکمانې ګرځولې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باره کې ویلي وو لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة چرې هغه قوم نشي کامیابی دی چې هغه اختیار د مشرت ښځو له ورکه او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها کله چې ستاسو مشران ناکاره خلک وګرځېدله ستاسو مالدار بخیلان وګرځېدله ستاسو کارونه د مشرت ښځو ته وسپارلی شو بیا درله مرګ د ژوند نه بهتر دی بل طرف ته عرب را لګېدلي وو جنای به وشو نو ژوندی به یې ښخه کړه خاورې به یې پرې واړولې د انسانیت د چوکاټ نه ایستي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله راولېږه او اول په دې امت کې اول امتی هغه ښځه وګرځوله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اول ایمان حضرت خدیجې راوړی د دې امت لومبی مؤمن هغه ښځه ده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او د دې امت لومبی مؤذن حضرت بلال چې هغه غلامو خانه کعبې ته ودرو بانګ ووایه اذان وکړه دې امت ته دا وښیله چې د مظلوم حق هغه اسلام ورکوي د مظلوم هغه له طاقت اسلام ورکوي د مظلوم طرفګیري اسلام کوي ښځې له حق ورکړی سړي له هم حق ورکړی خو ښځه به په خپلو حدودو کې سړی به په خپلو حدودو کې چلیږي د سړي خپلې ذمه دارۍ دي د ښځې خپلې ذمه دارۍ دي کله چې خپلې ذمه دارۍ وپېژني نو معاشره سمه شي او چې کله خپلې ذمه دارۍ نه پېژني چې الکټریشن نه یو دا دیوالونه خېجئ میسري د دیوالونو او الکټریشن نه یو غراشه په دې بورډ کې ګوتې وایي پزیدلې پروتي بیانو چې پردي کار کې کار لري هغه نه کامیابیږي معاشره له سمیږي چې ښځه خپل حق وپېژني او سړی خپل حق وپېژني نو هغه کور بیا سم شي او چې خپل حقونه نه پېژني نو هغه کور رواني معاشره کې دا مشهوره ده وایي ملا سړی په ښځه ډېر میني دی په ښځه نی مینه خو ښځه په ده مینه یا دی په ښځه میني دی د ښځې حق پېژني او هغه د ده حق پېژني نو کور یې د خوشحالۍ نو چې د خوشحالۍ نو هغه به د هغه کور به څه رواني چې دا بل ځای ټک پک کوي نو هغه به څه خوشحاله شي حق نه پېژني نو دا حقونه هله ښولی شي چې کله ته د ملا سره کښېنې مدرسې ته راشې د علماو خواله راشې که ملک سمول غواړئ بغیر د قرآن او د حدیث نه سمیږي که ملک امن غواړئ بغیر د قرآن او د حدیث د اتباع نه چرې هم نه سمیږي راځئ لږ تاریخ وګورئ هغه عرب چې هغه بدوانو شرابیانو قاتلانو زناکارو هغه چا سم کړي وو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د وسلې طاقت نه هغه سره دولت طاقت نه هغه سره د الله کتابو هغه خپل اعمالو کردارو چې په هغې باندې ملک سم کړی
راځئ چې دا قصد وکړو چې دا ملک سم کو او دې ملک له ترقي ورکو زمونږ دعا ده چې الله دې دا ملک نور هم د ترقۍ کړي الله دې په دې ملک کې امن راولي الله دې په دې ملک کې خوشحالۍ راولي خو یاد ساتئ بغیر د مدارسو بغیر د علماو بغیر د طلباو نه دا امن او دا خوشحالۍ دا ناممکنه ده د دې سره کېنئ او د قرآن او حدیث تابعداري وکئ ملک به سم شي او الله دې زموږ دا ملک سم کړي زړه خو مې غوښتل چې بیان مې اوږد کړی وی خو چونکې د باران